أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم سورة البقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 80 تا 82 دا یهودیان داسې خلکو چې دوی د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې هم د الله جل شانه ډېرې نافرمانۍ او د پیغمبر د احکاماتو او د طریقو خلاف ورزي کړې وه او د هغې نه وروسته بیا په مختلفو زمانو کې د الله تعالی د حکمونو نافرمانۍ کولې تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلو او الله نبوت ورکړلو د نبوت اعلان یې وکړلو نو په دغه زمانه کې هم یهودیان په خووشه علاقو کې په عربستان کې آبادو پیغمبر علیه السلام چې مدینې ته هجرت وکړو تشریف یې راوړلو نو گیر چاپیره یهودیان آبادو دغه یهودیان بر آیاتونو کې ذکر وشو چې دوه ډلو کې تقسیم شوي یو ښکاره یهودیانو یو منافقان یهودیانو نو د ښکاره یهودیانو به ښکاره د قرآن نه انکار کولو او د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه او چې دا منافقان یهودیانو نو چې دوی به مسلمانانو سره یوځای شو نو دوی به وی آمنا او چې خپلو یهودیانو سره به یوځای شو نو بیا به هغوی ته وی چې مونږ خو ایمان نه دی راوړی دا خو مونږ دا مسلمانان په دې خبره دوکه کوو نو که بعضې مسلمانان به د دوی په دې حرکتونو باندې پوه شول چې دا خو دوی منافقت کوي نو دوی ته به یره واوروله چې تاسو داسې ولې کوئ په زړه کې کفر ساتئ او په ژبه باندې ایمان کوئ نو په دې خو تاسو مسلمانېږئ نه کافران بشئ او کافران یې او د جهنم خشاک بشئ او همیشه د پاره به بیا په جهنم کې سوځېږئ د دوزخ د اور نه به خلاصې نه وي نو دې یهودیانو به په جواب کې وي وقالو او ویل بدوي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده اور مونږ نشي سوځولی اور مونږ نشي مسکولی او که خامخا مونږ جهنم ته لاړو نو همیشه د پاره به مونږ په دوزخ کې نه یو یو سور وزو د پاره به دوزخ ته لاړ شو او بیا به مته الله راوباسي جنت ته به داخل شو دا د دوی خیال وو وجه دا وه چې د دوی دا خیالو چې د موسی علیه السلام شریعت او تورات منسوخ شوي نه دي بلکې دا به تر قیامته پورې چلیږي حالان کې خبره خو داسې نه ده د موسی علیه السلام شریعت د هغوی د زمانې پورې بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زمانې پورې او چې عیسی علیه السلام راغی نوی شریعت او نوی کتاب انجیل راغی نو د موسی علیه السلام شریعت او کتاب منسوخ شو خو دوی هغه منسوخ کېدل نه منل د دوی دا خیالو چې زمونږ دا تورات او دا شریعت اوسم دی او تر قیامته به وي نو د دوی دا خیالو چې ګنې مونږ مسلمانان یو او څنګه چې ګناهګار مسلمان که د خپلو ګناهونو په وجه باندې دوزخ ته لاړلو نو څه وخته پورې به عذاب اوسکي او د ایمان او د کلمې په برکت به بیا الله جل شانه د جهنم نه روباسي او جنت ته به داخل کی نو دوی به وي مونږ خو مسلمانان یو او خیر دی که څه لږه ډېره ګناه رانه شوې ده نو لږ وخت به دوزخ ته لاړ شو بیا به مته الله روباسي جنت ته به ځو
څونه وخت په جهنم کې یو. بیا د دوی د دې مولیانو په خپل منځ کې اختلاف و. نو بعضې یهودیانو به وي مونږ به اوور ورځې جهنم ته ځو، د اوور ورځو نه زیات په الله دوزخ کې نه سوځوي. دا د دوی خپل خیال او قیاس یې کولو. او د بعضې یهودیانو دا خیالو چې مونږ به 40 ورځې جهنم کې سوځېږو، د 40 ورځو نه به زیات الله په دوزخ کې نه ساتي، بیا به الله جنت ته بوځي. دا 40 ورځې به په دې وجه یادولي چې دا خلق په میدان تیه کې موجودو، نو د سقي عبادت یې 40 ورځې کړی و. نو دوی وی چې زمونږ نه ګناه 40 ورځې شوې ده، نو 40 ورځې به الله په جهنم کې عذاب راکړي، بیا به جنت ته بوځي. او د بعضې یهودیانو دا خیالو چې الله به مونږ ته 40 کاله عذاب راکوي په جهنم کې، بیا به جنت ته بوځي. او دا خبره په دې وجه کوله چې میدان تیه کې یهودیان 40 کاله پورې موجودو، سرګردانه ګرځېدل. نو 40 کاله په میدان تیه کې زمونږ نه د الله نافرمانی شوې ده، نو بس دومره عذاب به الله راکړي او بیا به جنت ته بوځي. او څلورم د بعضې یهودیانو دا خیالو چې څومره قدرې د کم یو یهودي په دې دنیا کې زندگی ده او ژوند یې دی 50 کاله 80 کاله 80 کاله، چې څومره په دې دنیا کې وخت تیر کو، نو ستاسو د مسلمانانو د وینا مطابق خو مونږه د شریعت خلاف او کافران روان یو، کافران یو. نو چې څومره زمونږ په دنیا کې ژوند دی، دومره کلونه به الله په جهنم کې عذاب راکوي او بیا به الله جنت ته بوځي. دا د دوی خپل خیالونه او ګمانونه وو. خو دوی مسلمانان نه وو او نه دي، کافران دي. وجه دا ده چې یو خو د حضرت موسی علیه السلام کتاب او شریعت منسوخ شوی دی او دوی یې نه مني، په دې وجه باندې کافران دي. یو منسوخ شریعت پسې روان دي. دویمه ده چې د موسی علیه السلام نه وروستو حضرت عیسی علیه السلام حق پیغمبر راغلی دی او هغوی سره انجیل حق کتاب الله را لېږلی دی. دوی نه عیسی علیه السلام مني او نه انجیل مني، د هغې نه انکار کوي. نو د یو حق پیغمبر او د حق آسمانی کتاب نه انکار کولو په وجه دوی کافران شوي دي. درېمه غټه وجه دا ده چې د عیسی علیه السلام نه وروستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دنیا ته راغلی دی او هغه سره قرآن پاک حق کتاب الله دنیا ته رالیږلی دی. نو دوی زمونږ پیغمبر علیه السلام هم نه مني، د هغوی پیغمبر هم نه مني او زمونږ قرآن آسمانی کتاب هم نه مني. نو دا درېمه غټه وجه ده چې په دې دریو غټو خبرو باندې دوی کافران دي، د ایمان نه وتي دي. او د کافر دپاره په قرآن کې او په احادیث مبارکو کې ښکارا دا سزا ذکر شوی ده چې دوی به جهنم ته داخلیږي او همیشه د پاره به بیا په دوزخ کې وي. د کافر د پاره د جهنم نه بیا وتل نشته، کافر به سوځي په دوزخ کې، تی خارج به نشي، عاصي مؤمن بشي به هر فضل پې بیا وګڼه. کافر به همیشه په جهنم کې وي، دی به نه وځي د هغې نه. او ګناهګار مسلمان هغه به یو نه یو روز الله راوباسي او جنت ته به داخل کړي. نو دا دوی چې دا خبرې کولې چې مونږ به یو څو ورځې په دوزخ کې یو، نو الله تعالی ورته جواب ورکړی دی، قل ته ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا، ولې د الله سره څه لیکلم کړي دي، څه وعده هم د الله سره کړې ده. الله د سره وعده کړې ده چې دونه وخت په دوزخ کې سوځوم، بیا به هم جنت ته. پښتانه ویل لکه ولې څه ټیکه دې را سره لیکلې ده د دې خبرو څه. دقه الله ته اتخذتم عند الله عهد، د الله سره څه وعده کړې ده، څه لیکلم کړي دي. نو که وعده م کړي وي نو بیا خو ټیک ته ووایه چې الله سره وعده کړې ده. فلن یخلف الله عهده، الله د خپلې وعدې بیا خلاف ورزي نه کوي. خدا خبره خود دوی نشي کولی چې الله موږ سره دا وعده کړې ده. په تورات کې راته داسې ویلي دي چې 2 ورځې به م دوزخ ته لېږم او بیا جنت. اوس دا نشي کولی. نو الله تعالی ورته وایي ام تقولون علی الله ما لا تعلمون،
آیا تاسو په الله هغه خبرې کوي هغه بهتانونه او د ځان نه په خبرې وراړوي ما لا تعلمون چې هغه تاسو ته معلوم نه دي د ځان نه لګیا دا خبرې کوي د ځان نه تشریحات کوي او د آخرت فیصلې په دنیا کې د ځان نه کوي بلا الله وی ولنا من کسب سیئه چا چې وګټله ګناه چا چې کسب کو سیئه د بده دا غټه بدی وکنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرین انکار کولو دا غټه بدی و د قران نه او د ښکار وحی نه انکار کول واحاطت به خطیئته او غیر چاپی رشید دنه گناهونه ددو گناه وګټي او دومره گناهونو کې چې دا گناهونه ته چار چاپی رشي او دی په دې گناهونو کې راگیر شي او دومره ذره برابر نیکی باقی پاتې نشي یعنی هغه ایمان چې هغه اخیره هغه حد نیکی هغه اخیره حد هغه ایمان هم تیوزي نو بیا فاولئک اصحاب النار الله وی دا خلق خاوندان د اور دي همیشه د پاره به هم فیها خالدون په دې اور کې وي د اور نه به اوزینا هر کله چې یو مسلمان یو ګناه وکي نو د دې ګناه په وجه د په دې زړه باندې یو تور داغ ولګي او کدا مسلمان د دغه ګناه د کولو نه پس خپېمانه شو او توبه ویستله نو الله تعالی ول د عمل نامې نه ګناه ختم کی او د زړه نه ول د تور داغ ختم کی زړه یې په توبې سره صفا شي او که یو انسان توبه اون باسي یو مسلمان یو ګناه پسې بل ګناه کی بیا بل کی بیا بل نو داسې په دې زړه باندې یو تور داغ لګي تر دې چې دا ټول زړه تک تور شي د ګناهونو د لاسه بیا یو وخت داسې راشي چې دې بیا هم ګناه نه پرېږدي یو وخت داسې راشي چې د زړه تک تور شي د ایمان هغه رڼا پکې معمولي غونتې کې پاتې وي نو چې دې بیا هم نه خپېمانه کېږي بیا هم توبه نو باسي نو د ایمان هغه ذره رڼا هم تېنه ختم شي اوځي تېنه نو دې کافر شي د کافرانو په ډله کې داخل شي او وی د دې مثال داسې دی لکه یو اوسپنه وي نو دا اوسپنه چې ته باران ته کېږدې او په دې باندې اوبه ورشي او دا اوبه ته بیا لر نه کړی شي نو دا اوسپنې باندې یو ځای بل ځای کې داسې د زنګ کچې داغونه راښکاره شي اوس که دغه داغونه تا ریګمال راواغېشتو او دا دې پې صفا کړله نو هغه زنګ هم ترې لاړ شي او دا اوسپنه وپړقېږي چمک ووخي او که نه ریګمال دې ورله ورنه کړلو او داسې دې پرېښوده نو لږه موده پس ګوره دا اوسپنه به ګیر شاپېره غونډه د زنګ نه ډکه شوي بیا پاکېږي هم نه صیبه بیا پر اګمال هم نه پاکېږي نو د مسلمان د زړه دپاره دا توبه داسې ده لکه ریګمال د ګناهونو خیرې دې په زړه ولګېدو نو د توبې ریګمال پې راکاږه نو مسلمانه او به پړقېږي داسې به وځلېږي او چې نه د توبې ریګمال دې شاته غورځولي نو پر ریګمال خو دې خرچه راځي د بازار نه چې د توبې په دې ریګمال خو دې سر خوړلي خرچه هم نه راځي خو صرف په دې ژبه ووایه که نه په دې ډونډوڼۍ ووایه یا الله زما توبه نو په دې خرچه راځي نه پې ستړی کېږي نه دې پې پیسې لګي په دې زړه کې لږ پښېمانه شه الله ته وجاړه یو اوښکه د دې سترګې نه راوبیوه نو الله تعالی وایي والذین آمنو چا چې ایمان راوړلو د زړه نه وعملوا الصالحات او وسره نیک عملونه وکړل دغه يهوديانو ته وي او مسلمان ته وي چې ایمان دی راوړل نیک عمل ورپسې کوه اولئک اصحاب الجنه دا خلق خاوندان د جنت دي یعنی دا جنت د دوی د پاره دی هم فیها خالدون کافران به په جهنم کې همیشه وي او مسلمانان به په جنت کې همیشه وي الله دې مونږ ټول د کفر نه حفاظت وکړي او الله دې مونږ د جهنم د اور نه وساتي او الله دې مونږ بے حساب بے کتاب د جنت حقداران جوړ کړي وقالو او اوی دې خلکو لن تمسنا النار چې هیڅ شریبا اونسوځي مونږ لرا اور لن تمسنا النار هیڅ شریب مسن کی مونږ لره اور الا ایاما معدوده مگر یو سور وزي د شمیر
د شمیر یو سور وځي په جهنم کې سوځو. قل زما محبوبت ورته اوایا اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیولې ده الله سره څه وعده فلن يخلف الله عهده نو بس هیڅ شری خلاف ورزي نه کوي الله تعالی د خپل وعده. ام تقولون علی الله یا وای تاسو په الله باندې ما هغه خبري کوي تاسو د الله په باره کې هغه خبري لا تعلمون چې تاسو ته معلوم نه دي تاسو یې پیژنئ نه د ځان نه لګیا یې خبرې کوي. بلا ولنا من کسب سوک چې کسب وکي سیئتا د بده دلته د بده نه مراد کفر دی. واحاطت به خطیئته او چار چاپیر شي ددنا گناهونه ددو. واحاطت به خطیئته او راگیر کی دلرا گناهونه ددو. واحاطت به خطیئته او احاطو کی ددنا خطاګانی ددو. دا درې معنی معنی صحیح دي. فاولئک اصحاب النار پس دغه خلق خاوندان د اور دي هم فیها خالدون همیشه به دوی پدې کې. والذین آمنوا او هغه خلق چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عمل وکي. والذین آمنوا او هغه خلق چې ایمان یې راوړلو وعملوا الصالحات او نیک عمل یې وکړلو اولئک اصحاب الجنة دق خلق خاوندان د جنت دي جنت والا دي هم فیها خالدون دوی بوی پدی جنت کی ہمیشہ ہمیشہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.